دا حدیث واورئ. یو صاحب دی پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې مشکات شریف روایت کړی دی. ابو هريره فرمایي دا هغې نوم دی ماعز ابن مالک الاسلمی. دا خبره واورئ. ماعز اسلمی مرتویل کېږي، ماعز ابن مالک اسلمی مرتویل کېږي. چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانه کې دغه سړی د یو بل سړی وینځ سره زنا وکړه. چې کله یې زنا وکړه اوس دوی ته پته ده چې د زنا کوم عذاب دی په آخرت کې. رسول الله فرمایي چې والله په آخرت کې د خدای پاک ټولو نه سخترین عذاب رسول الله فرمایي پس د شرک نه او پس د کفر نه سخت عذاب رسول الله فرمایي دا د زناکار انسان دی. سخت انسان او سخت عذاب والا. ما او تا پروام نشته پاغه باندې، غیرت نشته زما او پتا کې. علی شیر خدا فرمایي رضی الله عنه هغه مبارک فرمایي چې والله چې په کوم انسان کې غیرت وي غیرتمن انسان په ټولو بر باندې زنا نشي کولی. علی شیر خدا فرمایي پته لګي چې زما استا یا علی زما استا په باطن کې غیرت نشته دی. هغه غیرت مړ دی د اسلام والا. بے مبارک فرمائی غیرتمند انسان زنا نشي کړی چا کې چې غیرت موجودی. پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې راغی او چې څنګه راغی دغه صاحب ته پته وا چې زه شادي شوده یم. ماعز ابن مالک اسلمی رضی الله عنه د مبارک د ته پته ده چې زه شادي شوده یم او زما زنا کړې ده او زما په قرآن کې حکم دی رجم، قتل، په کاڼو باندې ویشتل تا او په کاڼو باندې ویشتو سره ساویستو ته په عربی کې رجم ویل کېږي. رجم او دا د زنا حکم دی چې دا به رجم کول شي. د ته پته وه چې په دنیا کې به زه زیات نه زیات رجم شمه، خو والله چې په آخرت کې کومه ګناه ده او کومه سزا ده او کوم تکلیف دی او کوم عذاب دی دا دنیا رجم دام ډیر سخت دی. ګوره دا یاد لري په کاڼو باندې د چې څوک ولي که نه او تا نسا اوزي دام ډیر سخت دی. خو ده ته پته وه چې په آخرت کې کوم عذاب دی کوم تکلیف دی د زنا، نو دا د هغې زرمه حصه هم نه جوړېږي. زرمه حصه راغی رسول الله له پټی نه. رسول الله ته فرمایي طهرني یا رسول الله. ورته فرمایي یا رسول الله ما پاک کړه. طهرني یا رسول الله. دا هغه فکر آخرت او په ګناه باندې پښیمانتیا والله ما او پتا کې نشته. طهرني یا رسول الله، اے دا الله رسول ما پاک کړه. رسول الله مبارک ورته فرمایي څه مقصد دی ستا، څه شي نه ده پاک کړمه. ورته فرمایي یا رسول الله مبارکه زه شادي شوده یم، ما زنا کړې ده. چې کله دا خبره وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک ترېنه وګرځاوه یو طرف ته. دا صحابي ماعز ابن مالک اسلمی په خي طرف باندې راتاو شو. ورته فرمایي یا رسول الله طهرني ما پاک کړه یا رسول الله. پیغمبر علیہ السلام تر ګس طرف ته مخ وګرځاوه، هغې په طرف باندې راتاو شو. ورته فرمایي طهرني یا رسول الله، یا رسول الله ما پاک کړه. چې په څلورم ځل باندې ماعز ابن مالک اسلمی وفرمایل یا رسول الله ما زنا کړې ده، طهرني ما پاک کړه. فامر به النبي صلی الله علیه وسلم فرجم. پیغمبر علیہ السلام مبارک په د باندې حکم وکړ صحابه کرامو د رجم کو. چې کله د رجم شو نو هغه رجم تکلیف یې هم ارته وخیامه چې دا آسان کار نه دی. خو صحابه دلته دې ته غاړه ایښې د آخرت ګناه ډېره سخته ده. والله هغه تکلیف ډېر سخت دی. د مبارک چې کله رجم کاوه صحابه کرام فرمایي وی چې کله مونږ په د باندې د کاڼو ګزارونه شروع کړه یفر منه دومره درد یې وله ورکاوه. صحابه فرمایي چې کله به یو طرف ته لاړ کله به بل طرف ته لاړ. دومره سخت سیز دی. خو صرف د آخرت هغې بوج هلکه کولو دپاره په دنیا کې الله ته دغو خلکو څه کړې ده، رجوع یې کړې چې خدایه دلته مو معاف کړې. هلته معامله سخته ده ډېره زیاته. او د هغې نه پس چې کله رجم شو، ګوره چې رجم شو اوس دغه صحابي توبه یې ایستلې ده. توبه یې ځکه ایستلې چې رسول الله له راغی چې ما رجم کړه. اوس د دغې صحابي اخلاص ته ګوره، د توبې ته ګوره، د الله په در کې په خپله ګناه باندې شرمندګۍ ته ګوره. رسول الله یې څنګه بیان کا. دلته یو دوه کسان ولیاړو،
دو کسان ولیاړو. په یو روایت کې داسې راځي چې دغه دو کسانو ماعز ابن مالک متعلق وي چې الکه دا هغه انسان دی چې زنا یې کړې وه، خو په ځان باندې به د پرده راچولې وی. بار بار درازي رسول الله ورته فرمایي طهرني او طهرني، ما پاکړه او ما پاکړه. دوی ته څه پته وه چې آخرت ګناه یې ډېره سخته ده چې دلته پاک شمه، خو بس خدای در باندې پرده راچولې وه، خبره به دفع کړې وی. وګوره کنه چې رجم شوې، رجم الکلب، سپي په شان ته رجم شوې. دا دغه دو کسانو چا متعلق وي؟ ماعز ابن مالک متعلق یې دا وی چې سپي غوندې رجم شو. دا د هغو دو خلکو خبره وه. او لعنت یې وکړه په ماعز ابن مالک باندې چې دا زنا کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تلعنوه، تاسو په ماعز باندې لعنت مکړئ. هغه په خپل ګناه باندې دومره پښیمانه شوی دی. لو تاب توبتن، رسول الله مبارک فرمایي چې والله ماعز په ژوند باندې زنا نه داسې توبه ایستلې وه لو قسمت بین امة لوسعتهم. رسول الله فرمایي که د ده توبه زما په ټول امت باندې تقسیم شي رب به ټول وبخي. داسې توبه یې ایستلې که زما په ټول امت باندې دا توبه د ماعز تقسیم شوه رب به ټول امت د زما وبخي. داسې توبه ایستلې. لا تلعنو، تاسو لعنت په ده باندې مکړئ. او په بل حدیث کې څه فرمایي؟ بعضې کسانو د متعلق څه خبرې وکړې. رسول الله فرمایي نه، فوالله رسول الله قسم خوړلی، زما د قسمی. یو حدیث کې داسې راځي د متعلق انه الان لفی انهار الجنه ينغمس فيها. صحابو ته رسول الله فرمایي د متعلق بدر د موایي والله ستاسو نه بهتر دی زی وسم ګورم مدینه منورې نه ماعز چې د جنت په نهرونو کې غوپې وي. یا رسول الله الان انه لفی انهار الجنه ينغمس فيها. داسې توبه ماعز ایستلې ده چې وسم زه ګورم چې دی د جنت په نهرونو کې غوپې وهي.